داوا کوي ماره پیری سره نکاح کړل کوم گواهانو په مخامخ دي کړل گواهان در سنشتا حدیث مبارک کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابن عباس روایت کې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال البغايا التي ينكحن انفسهن بغیر بینه سوق چې په پټ خپل نکاح وکي یعنی بغیر د گواهانه هغه حرام کوي د گواهان خو فرض په نکاح کې دا روایت مرفوع هم ده موقوف هم ده د فقهای کرام مسلم اصول دي چې دا حدیث د مرفوع په حکم کې ده معارف الحدیث حصہ نمبر 8 صفحہ نمبر 429 اس وجہ سے امت کے قریب تمام ائمہ مجتہدین اس پر متفق ہے کہ شہادت نکاح کے شرائط میں سے ہے جس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا تاره کوم گواهانو په مخامخ باندې نکاح کړل دغه بزر ځان په موټر سایکل یو جنې کینم بازار کې روانم پولیس زمانه مطالبه کوي په ما باندې چا شکایت ورکړل چې مولا غلطه کوي ازور تالته ويم چې جی گوار اسنشته ويم چې خزره سو کې راسمني ها حضرت تا د سړو گواهان پیش کا کتر حسن بصری رحم الله په قول پسې تله باقی د امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه د قول مطابق خدا د چې جنس بدلیږي نکاح ټیک نه ده ما درته وی کنه چې په نکاح کې گواه شرط دی که گواه نه نو دروغجن به حسابه خوا کار څومره پټکی ولی نه واله اذا فات الشرط فات المشروط به په نکاح کې گواه شرط دی او کله چې شرط نشته نو مشروط به قبل ولې نشي څنګه چې مونږ د فاره او 10 شرط دی او 10 نشته مونږ نه قبليږي څنګه چې رمضان د فاره د رمضان میاشت شرط ده رمضان میاشت نشته رمضان روزه نشي ویلې د حج د فاره د حج میاشت شرط دی د حج میاشت به راضي بیا وي څنګه چې نکاح دعوت کې د سبد نکاح د فاره گواه شرط پیش کی اب یہ سمجھ میں ٹھیک ہے سوا جدا و انسان المائل اختلاف الجنسی بل پکې شرط راغی په نکاح کې دریایي انسان ته اموتو ځکه داغه جنس مختلف دی یعنی فقها خو دومره تللی چې د دریابي انسان کم چې په دریاب کې انسانانی دا د نن څومره وخت مخکې دی علما دا مسلې کې خلک وي علما تنگ نظری دي خو د خیرن بچي تعویل نه دي طاقتلی نه دي فرمایي چې د دریایي انسان سره نکاح زمونږ د دې وچې اوسیدونکو ښځه او سړی نه کوي وجه دا ده چې د دوی جنس مختلف کیږي قصدا خرج ما يفيد الحل ضمنا كشراء امة للتسري پقصر پایده او چتولو ستی هغه فایده وتلا کما چې زمنان او چتولې شي لکه یو کس د وینځي سره واتی وکړه او واتی د پاره اغستلی او د واتی د پاره اغستی اگر چې یو کس مثال د وینځي سره واتی وکړه او د واتی د پاره اغستل اگر چې د پاره د واتی دا مگر مقصد اصلي د خریدار نه اغستل د وینځي مالک کېدل دي د خریدار نه غستل د وینځي مالک کېدل دي جما ضمنن ثابت کیږي لہذا د دینوم نکاح نشي کېده نو نکاح کې سو قید ما ولګول د قیدونو جواب می درکو قرہ عیون الابرار ترجمه تشریح در مختار جلد 3 صفحه نمبر 253 خدا دریم جلد دلته زمونږ سره پروت د کار روان دي اچھا راځو اس بلی مسلې ته دویم نمبر مسله زمونږ سره د نکاح قسمونه چې دا ډیر فیدمن بحث دی زمنګ د پار امدا و چې غالک دا یو قسم یاد کړه نور ته پاتنه مارتي جی حضرت زما خو الله شنه قسمونه به تز ذکر کم لسم به بس د جواز والا ذکر کم اولنې نمبر قسم د نکاح څه دی د توي نکاحي استبزاء نکاح کوم ده خزه به کله د حیض د بیماری نه پاک شو ماهواري بیماری نه خاون ورته ویل وجینی لاړه شه او د پلان کې سردار سا 3-5 چوکا نور پیږي د دې پارا چې شریف بهادر بچي پیدا شي ماشاءالله دا د اسلام نه وړاندې نکاحګانی دي خزه بلاړه سردار سبه کورواله یعنی جما وکړه او د حمل د ظاهري کېدو پوره با چې سو پوره به حمل د دې په خېټه نو ظاهر شوه نو خاون با د دې خزي سجما نه کوله اسلام راغې دا نکاح ختم کړه دا څه زناورتوب دی
دویم نمبر نکاح تعین او نامزدګي چې ورته وي خزیبا په نمبر د لاسو سړو سره جما کوله کله چې بچی پیدا شو نو د خزیبا لاس وانه راوغخته چې وس راشي یو کس به دراتګ نه انکار نشه کولی کله چې لاس کسان رال خزبراله او ورته به ویلې پلان کیا تا چې زما سکل دی خو ته معلوم دي کنه یو سړی به پکې داوا وکړه اے پلان کیا تا چې زما سکل دی ته معلوم دي نو اے پلان کیا دا بچی ستا دی الګ به پیدا شي سړی به انکار نشه کولی او دغه ماشوم به د خزي په تعین سره داغي سړی شو په کم بچی دی داوا وکړم دی وجنه دی ته نکاح تعین دریم نمبر دی نکاح الرایات هر وی زنانه با چې کوم وا په خپل کور به د بره جنډا لګولې وا چې کم سړی به زنا کول غوښتو هغه به دغه خزي خوا تراغه نو شل سړو به مثال زنا وکړه نو په دغه شل کسانو به قیاف شناسی چې ودا به وشورا به دغه والا قیاف شناسی چې ورته وي قافه ورته وي غالبا قیاف شناسی دا به راوس نو هغه به فیصله کوله دیالک ته به کاته سترګو ته بیا د شلو کسان کې چې دیو به جما کړی دی یو ته به کاتو نو د اندازه ولګول بیا به پلان کیا دا بچی ستا دی پلان کیا دا بچی ستا دی اسلام دا حرامی توبم ختم که بالکل سلورم نمبر نکاح الحزن چورته وي ولا متخذات اخدان قران کې راغل دی یارانه دوستانه په پټه باندې کول پټه به زنا کېده پټه به د یارانی دوستانی په نوم باندې زنا کېده اسلام دام حرام کو ولا متخذات اخدان د دې اجازت په اسلام کې نشته ها زبروست را مسله بیا بیان کم چې ستا یو جنې خواخه شوه تا لیدله نو ته بس پیغام ورولېږي صحیح شو او حدیث مبارک کې دا راځي رسول الله علیه السلام فرمایي که چرته تاسو د چا سره د نکاح اراده لرئ او مقام الاوشي د لیدو داغي نویني یو حدیث کې دا راځي ايحرا ايؤدم فانه احرا ايؤدم بينكما دایمي محبت د دې سرازي خو پټه یارانه 3-5 د دین اسلام منع کړل پنځم نمبر نکاح متعه موقت نکاح به کوم کېدا یو کس به مثال یو خار ته لاړ یا یو کلی ته بلال پاغه وخت کې التبا دا اوسېدو نو د سامان سنبالولو د پاره جنسي خواهش پوره کولو په غرض به بغیر د غوانه الانکه زمون په اسلام کې گواه شرط دی دغه کس به خزي ته معاوضه به ورکوله او دا به ورسو دا نکاح چې و دا په ابتدا د اسلام کې جایز و بیا وروسته منسوخ شوی ده په نکاح کې وقت تعیین دا نشته دا شرط نشته دا حرام ده شپږم نمبر وسیم شیعاګان کوي نکاح البدل ستوي د جاهلیت په دور کې به یو کس بل طویل ته زماره لپاره د خپلې بیبي نه جدا شه زبه د خپلې خزین ستاره لپاره جدا شم ته زماره بیبي سره او زبه ستاره بیبي سره او نور به پیږي پښتانه په دې ارامي توب خبرو باندې دومره خپيږي سوایم اسلام دا نکاح ختم کړه مگر نن سبا دا رواج وقتی طور په نایټ کلف کې کیږي نن سبا دا کار روان دی ځان ته چې غټ وای ځان ته چې آزاد خیال وای دا د بیوقوف بچی په نایټ کلبونو کې د قشه شروع یو بل تخپل خزه پریخي هغه د تخپل خزه پریخي نکاح البدل ورته دې ته به نکاح البدل وای وم نکاح شغار په دې یو بزد دلایل راوړم ان ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الشعار نبی علیہ السلام د شعار نه منع کړل او الشعار ايزوج الرجل ابنته على ايزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق بخاری مسلم کې دی او په روایت د مسلم کې دی قال لا شعار فی الاسلام یو کس په بل طویل تستالور ما تراکا زما لور به زتا داغي په واس کې درکم زما د لور په واس کې تخپل لور ما تراکا یا نن سبا باز خلک دز کې زب خور تا ته درکم زما د خور په واس کې ستا خور ما تراکا نکاح شغار او تفصیل به بيزو کوم دام اسلام د دین منع وکړه نه هاني شعار پیغمبر ته منع وکړه ان دا خو ظلم دی ولې د سکه
دی جنې څنګه د ظلم کې چې تخپل لور هغه ته ورکوي خپل لور ته درکوي دا غټ ظلم دی په حقیقت کې چې سوچ شي اسلام ختم کړه. اتم نمبر ته نکاح عام وي. د بعض کتابونو لیکل دي چې دا د اسلام نکاح دا خو په دې کې ډیر شیزونه اسلام ختم کړل دي. کله به چې د په خپل خاندان کې به نکاح کېدا نو د جنې پلار به د جنې د پاره دس دوا کوله الا دا به ورته ویل ای لور الله پاک دی تا په دغه کور کې خوشاله ساتي ستا اولاد دی خور شي الله دی تا ته نارینه اولاد درکې ځکه په خپلو کې به نکاح کېدا کنه الله دی د عزت او عظمت سره ساته که چېرته بل کور ته بیا دا لور ودېده یعنی خپلو کې به نه ودېده نو پلار به ورته دا دوا کوله اوس واورئ چې الله دی خوشاله ساته ستا اوبه دی خوږي تا ته دی الله نارینه اولاد نه درکوي تا ته دی الله نارینه اولاد نه درکوي ولی د دینه به زمونږ دشمنی زیاتیږي نو چا چې دې ته دا لیکل دي دیني کاته چې دا په اسلام کې ده نه ولی اسلام کې خدا چې دس دوا ورته وکړي چې کبار ته ودی کو په خپلو کې الله دی نیک صالح اولاد درکړي د خپل خاون د خپل سخر د خاون عزت کوه د خپل خاون د رشتہ دارو قدر کوه دا نکاح په عربو کې د عام شرفاو نکاح وا په دې کې ډیرو شیزونو ته اسلام لا ته ورکړه دی وجنه دی نکاح ته نکاح الشرفا به ویلا په دې کې بعضی شیزونه اسلام منع کړل دي چې هغه من کله نکاح ټوټل خپل باندې و پیژنو چې نکاح څه ته وای نو موږ ته پته ولګي چې اسلام په دې کې کوم شیزونه